باجوړ کې امن ولې نه راځي؟ د څه د وجې نه راځي؟ باجوړ کې امن ځکه نه راځي چې د باجوړ خلک په دې کې ملوث دي. دا څوک وایي؟ د باجوړ ایم پی ای انورزیب خان د خولې نه راسه دا بیان واورئ او مخکې یې شیر کوي او دا راته هم راسه شیر کوي. په دې کې تاسو د انورزیب خان د خبرې سره اتفاق کوئ او که نه کوئ. نور راځي ویډیو وګورئ مخکې یې ضرور شیر کوئ. باجوړ کې ولې امن نه راځي؟ دا څه وجه ده؟ که اپریشن هم وشو هغې نه باوجود امن نه راځي. حضرت خان صاحب د دې دوه وجوهات دي، خو کله چې سړی سپینې خبرې کوي نو په هغه کې مسایل هم سړي ته پیدا کېږي. مین مسله دا ده چې په باجوړ کې د امن د نه بحالېدو نمبر ایکټ ما اکثره په ټولو میټینګونو کې دا خبره کړې ده چې د څو پورې د ګډ او د بیډ کنسپټ ختم شوی نه امن ممکن نه دی. زما دپاره خو ګوډه ډوشتنه زه خو ټول ته د بیډ په نظر باندې ګورم. بل د چا په تندي باندې حضرت خان صاحب دا خبرې لیکلې ده چې دا ګډ دی دا بیډ دی. زما دپاره ټول بیډ دي، د عوامو دپاره ټول. نمبر ایک. نمبر دو، زمونږ زیاته مسله چې کوم ده نو دا په مامون کې ده او دا په چارمنګ کې ده او دا مسله ولې هلته نه ختمېږي؟ د دې مین وجه دا ده چې هلته زمونږ لوکل خلک په دې مسله کې ملوث